علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاجر صادق و امین به د قیامت په ورځ په ډله د انبیا علیهم السلام او په ډله د صدیقین او شهداو کې راپورته کیږي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء. وای تاجر صادق و امین به د قیامت په ورځ په ډله د انبیاو او په ډله د صدیقین او شهداو کې راپورته کیږي. المسلم اخو مسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له. علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مسلمان د بل مسلمان ورور ده، نو جایز غلره نه ده چې د خپل مسلمان ورور سره بیع کوي او عیب ورڅخه پټوي، بلکې دی به دا عیب ورښکاره کوي. مثلا مټر خرڅوي، مټر یې رنګ سوی ده، څه رنګ یې کې کړی د رنګولی ده، دی ورته وایي چې دا جنین رنګ یې ده، معنی د رنګولی. دغه رقم ټیکټر یې بل شی هغه خراب وي، دی یې په سم خرڅوي، مسلمان ورور ته دوکه ورکوي. دا کوچنی مثال به راواخو. موبایل ده د خپله خلاص کړی ده، دی خبر ده چې دا خلاص سوی ده او دی یې په بند خرڅوي. دی هغه سړي ته وایي چې خرڅوي، وایي دا موبایل نه ده خلاصوی. نو ځکه د خلاصوي یو قیمت ته، د نه خلاصوي موبایل بل قیمت ته، نو دی په هغه ګران قیمت خرڅوي، مسلمان ته دوکه ورکوي. قال ابو هريره مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فاذا هو مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم تیرې دی پر یو سړي باندې هغه غنم خرڅول. نبی علیه الصلاۃ والسلام لاس مبارک ور داخل کړي، هغه غنم لاندو. علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل نه دی زما د ډلې څخه هغه شخص، هغه سړی چې خیانت کوي. نو د خیانت دا کوي چې غنم لاندول بیا خرڅول. نو لانده غنم خو درانه وي تر وچو غنمو، په وزن کې درانه وي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وای هغه زما د امت څخه نه ده چې هغه داسې کارونه کوي. ابو لیث سمرقندي روایت کوي چې د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو شخص مړ شو، یو څوک مړ شو. نو بیا د دې مړي دپاره خلک ولاړ وای درې ته قبر سې وکیندئ. نو هلته په قبر کې مار بیدا شو. بیا بل قبر جوړ کړئ، په قبر کې مار بیدا شو. بیا دریم قبر جوړ کړئ، په قبر کې مار بیدا شو. بیا دا خلک رالو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې موږ درې قبرونه وکندل، درې قبرونه مې جوړ کړو، له درو سره قبرو کې ماران راپورته شو. نو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل دغه مار سره یې پټ کړي. هغه پټ کړي. بیا خلک رالو دغه مړي وو، هغه زوجیه ته، هغه ښځې ته رالو، ورته ویل چې ستا میړه، ستا خاوند په دنیا کې کم عمل کوي چې هغه الله جل جلاله په دې دنیا په عذاب اخته کړی، چې موږ د دپاره قبر جوړوئ، په هر قبر کې به د دپاره مار بیدا شو. نو دې ښځې ورته وویل چې ده به دا کارونه کول، غنم به خرڅول او وربسې به ورګډولې، په غنم به وربسې ورګډې کې دا به خرڅول. نو غنم خو ګران وي، وربسې ارزانه وي، نو ده به وربسې په غنم ورګډولې، بیا غنم خرڅول. دغه رقم موږ په ویډیو کې لیدلی دي، غنم کوړی یو سړی راولاړ چې دا بیلچه راواخلي، دا خاورې پر دغو پاشي، پر دې غنمو یې پاشي، نو بیا یې خرڅوي. دا خو دوکه ده، ته مسلمان ورور ته ورکوې. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي هغه کم دوکه باز تاجر سي ده چې مسلمان ورور ته په سترګو کې خاورې وراچي، هغه زما د امت څخه نه ده.